دغه رنګ صحابه کرام رضی الله اجمعین انتهایی تنگ کړي، انتها تکلیفونه ورته ورکړي، په دې اور باندې اوبه ور واچوه په سروټ کو دا چساری چې وکړي. حضرت حباب رضی الله عنه د لاسو د خپونو به یې وتړلو او په سروټ کو د پاسه به یې سملاو، د وجود او سروټ کې چې به رایوځه شوې داسې چساری به یې شروع لکه سړی چې په سروټ کو داسې اوبه ورتویږي او هغه څرنګې اواز کوي. بلال رضی الله عنه په سینه باندې به یې غټه ګټه کېښودله، لاس پې تړلي وو، خپې به یې تړلې وې، په خپو کې به ورله رسۍ اوږده ورچولې وه او د هلکانو به په شګو کې په ګرمۍ کې راخ کړل. د عربو ګرمي په هغې شګو باندې ګرځېدل، کمیس نا دقه رنګې بربنډه ملا او د پاسه پې ګټ هم پروت او هلکان مذاقونه کوي، ټوکې پورې کوي او په دې شګو کې هغه راکاږي د یو ځای نه د بل ځای پورې، د بل ځای نه د بل ځای، دا راښکونکي به ستړي شول، هلو به یې بیا پرېښودل. حضور صلی الله علیه وسلم دا ټول حالات مخې ده، دا هر څه په خپله باندې لیدلي، کتلي، اورېدلي. یو ځل ډېر انتهایی تنګ شول او ډېر پریشانه، نو بددعا یې وکړه دې خلکو ته، خدای در باندې داسې قحط راوله لکه د یوسف علیه السلام په قوم چې راوستی، لکه په هغې مصر باندې چې راوستی. داسې حال شو د اهل مکه و چې مردارې به بیا خوړلې، سرمنې به په اوبو کې ور واچولې چې لږ هغه پوستوالی پکې پیدا شي او هغه به یې ځان نه بیا ورتولې، پخولې، هغه به یې خوړلې او په مردارو په حلالو به نه وو، خو هغه به یې بیا خوړل، هغه خپله ګزاره به یې پې کوله. نو دغه رنګې هغه مصیبت تکلیف په حد درجه سخت هم بیا راغلو، ځکه د حضور صلی الله علیه وسلم بددعا ووهل، د صحابه کرام رضی الله اجمعین هغې ازار او بددعا ووهل. دغه رنګ هغه د قیامت پورې دغه یو حکم او دغه یو طریقه که د یو نیک سړي سره، د یو عالم سره یا د بل اسې نیک صالح سړی هر څومره اختلاف ورسره ته ساتې، شل بیرې ورسره ساته، خو مهرباني وکړه، بدې ردې مه وایه، ضرر ورته مه وررسوه، تکلیف ورته مه وررسوه، سپکې خبرې، د دروغو خبرې، پروپیګنډې دا پسې مه کوه، ورنه دغې ازار نه بیا د بچ کېدلو نه، دغه سپیړه چې سړی ووي هغه بیا د خلاصېدلو نه. نو د نیک سره هغه ښه نشي کولی، بد ورسره د سره مه کوه، ځکه دغه نیک مسلمان دی، په ده خدای خفه کېږي، خدای پې خفه کېږي او ته ورته تکلیف رسې، د خدای سره ځان له دشمني ګورې، د الله سره ځان له جګړه هغه جوړی. ولتسمعن من الذین خامخا تاسو به اورئ د هغې خلقونه اوتو الکتاب من قبلکم چې هغوی ته ورکړلی شوی دی کتاب مخکې ستاسو نه، ومن الذین او خامخا به اورئ د هغې خلقونه هم اشرکو چې هغوی مشرکان دي، چې هغوی شرک کړی. اوس د دغې اهل کتابونه او د دې مشرکانو نه څه به دې اورئ؟ اذن کثیره، هغه ضررناکې ډېر شی خبرې، ډېر ضررناکې خبرې او دغه رنګې هغه سپېرې سپېرې خبرې، سپېرې سپېرې پروپیګنډې. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا دا اوس مسلمان ته علاج وښیي، که د دې ټولو مشکلاتو کې پاس کېدل غواړې، په دې کې د کامیابي هغه خوښه وي، نو صبر وکړه او تقوا اختیار کړه. د هر ازمایش نه به کامیاب ووځې، د هر امتحان نتیجه به دې د پاس راشي، د کامیابۍ راشي. وَإِن تَصْبِرُوا که چېرته تاسو صبر وکړو، وَتَتَّقُوا او تقوا مو اختیار کړه. تقوا د خدای نه یری ته ویلی کېږي. دغه رنګې تقوا چې ده نو دا هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وي
تقوا محافظت بر حدود شرع چوي د الله د حکمونو هغه حفاظت کول محافظت کول د الله تعالی د حدود او د الله تعالی د حکمونو دقه ته تقوا یو سړی هغه د الله حکمونه ماتي اگر چې اوږدې تسبیح په لاس کې اگر چې غټ پټ کې په سر اوږده ګیری ده او داسې کوږ ګرځي د خدای د حکم خیال نه ساتي د چا د حق خیال نه ساتي که د خپل شکل صورت هر سم جوړ کړي دا تقوادار نه دی یو سړی په خیرونو جامو کې ګرځي شلیدلو جامو کې ګرځي یو سپلی یو شان او بلې بل شان د خدای د حکم هغه محافظ دی د الله د حکمونو حفاظت کوي دقه متقی سړی دی د خدای په نزد باندې هغه تقوادار بنده هغه دقه یو دی